د ټول نه مخکې خو د دې ټول هاوس شکریا ادا کوم او خاص کر سپیکر صاحب تاسې چې په هغې ورځ باندې کوم حالات پیدا شوي او د دې پښتون وطن درې زلمي په هغه ورځ باندې شهیدان شولو یا بیا وروسته شهید شولو 12 زخمیانو د وفاقي حکومت د طرف نه چې کوم دی په پښتون تحفظ مومنټ باندې بین ولګېدلو او یو پرم نه جرګې ته چې کوم دی پښتانه نه پرېښودل باوجود د دې چې د دې جرګې دپاره څنګه چې ذکر وشولو 3 میاشتې مخکې اناونسمنټ شوی و په کومه ورځ چې ګیلمن وزیر شهید شوی و د هغې په جنازه کې دې اناونسمنټ شوی و بیا هم دغه جرګه چې په خیر سره سر ته ورسېدله او کم مطالبات مخې ته رال کم 20 پوینټ مطالبات دي مسایل دي دا د دې ټول پښتون قام اجتماعي مسایل دي او په دغه جرګه کې ناست د هرې پارټۍ نمایندګي هم وه عوامي نشنل پارټۍ پکې مرکزي قیادت صوبایي قیادت باقاعده دغه جرګې ته ورغلل او دغه 20 پوینټ باندې چې کوم دی متفق شوي دي دغه ټول مطالبات آئینی او قانوني او جایز دي بیا د صوبې په ذمه باندې او د وفاق په ذمه یا د نورو ادارو په ذمه چې کومه ذمهواري او کومه ډیوټي جوړیږي کومه ریسپانسبیلیټي جوړیږي نو کوشش کول پکار دي چې دغه مطالباتو حل کولو دپاره په تیزۍ سره کار وشي بیا دلته ذکر وشولو زیاتره مسلې جناب سپیکر صاحب د بدامنۍ نه زیږېدلي دي که هغه مسنګ پرسن دي که هغه بلاک شناختي کارډونه دي که هغه زموږ معیشت تباه شوی دی او که هغه زموږ د افغانستان سره په ډیورنډ لاین باندې تجارتي لارې تړل شوي دي دا ټول چې کوم دی د بدامنۍ د وجې په دې ریاست کې او دې پښتنو ته راپېښې دي او تاسو ته دا احساس په دې ټول قام ته هم شوی ټولو سیاسي ګوندونو ته هم شوی چې په خصوصي توګه د قبایلي اضلاع عوام د ټولې پښتونخوا عوام په عمومي توګه د زلمو احساسات او جذبات څه دي ځوانان او ولسونه د دې حالاتو نه انتهایي تنګ راغلي دي او هغوی نجات غواړي دا موږ چې بار بار ذکر کوو چې دا کومې مطالبې مخته راغلي دي که هغه زموږ د صوبې وسایل دي که هغه بدامني ده که بلاک شناختي کارډ دي که مسنګ پرسن دي د دې حل شته دی په آئین کې هم د دې حل شته دی او دا هله ممکن کیدی شي چې د پارلمان بالادستي راشي د آئین سوپرمیسي راشي نو دا مسلې به حل کیږي دلته د بدبختانه دوه داسې شیونه زه ذکر کول غواړم یو 3 MPO او 16 MPO چې د برټش امپایر د وخت یو قانون دی را روان دی او د هغې نه چې کوم دی مقتدر قوتونه ناجایزه پیدا اخلي پولیس او براکرسي چې کوم دی استعمالوي سیاسي کارکنان سوشل اکټیویسټ مدني فعالان هغه په ګرفتارۍ نو دې دپاره قانون سازي کول پکار دي چې دا شی ختم شي دویم ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن په 2019 کې نافذ شوي دي چې دا ویډرا کړلی شي او اختیارات چې کومه دی دا د آئین او د قانون لاندې د پارلمان ته د هاوس ته او د دې هاوس چې کوم چیف ایگزیکټیو دی چې هغه ته منتقل شي چې بې ځایه د سیاسي کارکنانو یا د مدني فعالیانو ګرفتاری نه کیږي زه خپله خبر راټولوم یا به نور ملګري خبره هم کوي د ټولو نه خوشحالۍ خبره دا ده چې دا جرګه په پرامنه طریقه پای ته ورسېدله که مطالبات چې راغلي دي په دغه مطالباتو اوس غور کول پکار دي عوامي نیشنل پارټي به فلور آف د هاوس یې وایو
چې څومره زموږ نه کیدی شي د قوم دپاره د خپل ملت دپاره د خپلې خاورې دپاره خپل رول به ادا کوي خو دې وخت کې ریسپانسیبلیټي په وفاق کې د وفاقي حکومت که هغه د پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ دی په صوبه کې چې کومه دی د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی نو په کار دا ده چې کم مسایل دی هینډل کولی شي هغه د فوري طور باندې چې کوم دی حل کړلی شي چې د ولس ته ریلیف میلاو شي او کم شهدا چې شوي دي سی ایم صاحب ناست دی د دې د انکوایري وکړلی شي او زما مطالبه هم دی چې جوډیشل انکوایري دې جوړه کړلی شي چې دا کم ځوانان 4 شهیدان کړلی شولو د فورم نه جرګې دپاره هغو هلته چې کوم دی کیمپ لګاوو په کار دا ده چې د هغې تعین وکړلی شي چې په څه ګناه کې دا هلکان شهیدان کړلی شولو او هغو ته د ریلیف هم ورکړلی شي 12 زخمیان دي بیا بعضې زخمیانو ته چې کوم دی هلکان ورغلي بلډ یې ورته ورکاوه نو هغه هلکان هم ګرفتار شوي دي په کار دا ده چې په دغه مغور وشي او دغه هلکان هم فوري طور رها کړلی شي او په 3 MPO په 16 MPO کې 3.5 نه زیات پښتانه زلمي سیاسي کارکنان د پی ټي ایم سره څه تړاو لري څه د نورو ګوندونو سره تړاو لري هغه ګرفتار دي په کار دا ده چې هغه ځوانان هم فوري طور باندې چې کوم دی رها کړلی شي او تاسې به طور چیف ایگزیکټیو اډرز جاري کوئ او له دغه تور قانون مخنیوی وکئ ډېره مهرباني ډېره مننه